of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum. نن مونږه په بایولوژي کې نیکسٹ ټاپک وای جاینټس. جاینټس په ډیټیل سمجاوم او یاد لرئ دا اوس چې مونږ کوم سیریز جو شروع کړی دی دا مونږ د ډیر ریسرچ نه بعد او په دې کې بعد د ان انډیکیټ والو د لپاره پوره یو پورشنی یعنی د اف اس سی کم نارمل سټوډنټ او د ان انډیکیټ د تیاری د لپاره چې څوک کار کوي هغه به یو پیرا صرف دا لیکچر ګوري لکه زنن په جاینټ لیکچر ورکوم نو ان شاء الله یو پوینټ په د دینه بار نه پاتې کیږي هغه د فدرل بورډ هغه د پنجاب بورډ او هغه د کې پی کې بورډ د درې وړه کتابونه هم دي دا په کې انکلوډي او کم هغه ګولډن ام سی کیوز چې هغه 13 پیرا راغلي دي یا مخ کې پیپرو کې دي هغه ټول بم په دې کې انکلوډي نو په دې نننی لیکچر کې با د 20 نه اباو ام سی کیوز او دغه شان 15 20 چې کوم کنسپچوال پوینټس دي هغه ټول به کې موجود دي امید لرم چې دا لیکچر به تاسو په سمجھ کې راشي شروع کو جاینټ ته ارټیکولیشن هم وایي جاینټس مونږ الریډي سکیلیټن ویلې په سکیلیټن کې مونږ 206 بون وي د ښکارا سکیلیټن تاسو ته پر سکرین ښکاری په دې کې دا د دې نه بیا یو سکرین شاټ واخلئ په دې کې هغه ټول بونز دي کوم چې 206 بون مونږ ووي په اپنډیکولر کې او په ایکزیل سکیلیټن کې نو هغه ټول په دې کې په سمجھ کې ستاسو راشي اوس په دې کې د ځای په ځای ځایونه دي چې د دوو بون په کم ځای باندې میلاو شوي دي نو هغې ته جاینټ وایي جاینټ کم پوینټ دی لکه یو هډوکی دا دی او بل هډوکی دا دی دا دواړه په دې یو پوینټ میلاو شوي دي دغه پوینټ ته به مونږ څه وایو جاینټ او دا به په موومنټ کې هیلپ کوي نور هم ډېر فنکشن دي خو د جاینټ مین کار چې دی هغه د هیومن باډي یا د بلې باډي چې کوم ځای سکیلیټن وي هلته به د موومنټ کار کوي او هغې کې به هیلپ کراوي د جاینټ ډیفینیشن کوو چې د پلیس ویر ټو بونز میټ هغه ځای ته به ارټیکولیشن وایو په کوم ځای کې چې دوه یا د دوه نه سیوا هډوکي میلاویږي study of giant is called arthrology دا پوینټ به په سمجھ کې راولئ چې arthrology څه ته وایي study of giant د دې study ته به مونږ arthrology وایو فنکشن چې دی هغه د درې مین فنکشن دی چې دا هول بونز ټوګیدر د دې د وجې هډوکي د یو بل سره نږدې لګېدلي یعنې د یوه ډانچه ده دویم پرووایډ موومنټ دا ډېره هم ده چې موومنټ د چا د وجې د جاینټ د وجې مینټین باډي سټیبیلیټي د باډي د خاص سټیبیلیټي او شیپ چې دی دا د جاینټ د وجې دی دا به ډایګرامیټیکلي اوس زه تاسو ته د ټایپ سمجاوم ډېر اهم خو ټایپس دي د جاینټ که نه اف اس سی په لیول باندې ټایپس اف جاینټ چې دی موږ په دوو بیسونو باندې ډیوایډ کوو یو د سټرکچر په بنیاد سره یعنی چې دا جاینټ جوړ د څه نه دي هغه کمپوزیشن چې کوم دی نو د سټرکچر په بنیاد به یو وایو او بل به د فنکشن یا د موبیلیټي چې څومره دا موومنټ کوي یعنی فنکشن یې څه دی په هغې باندې به ډیوایډ کوو د ټیبل نه اسانه سمجاوو چې دا درې آن د بیسز اف سټرکچر دی فایبرس دی کارټیلیجنس دی او ساینوویل دی چې جوړ د څه نه که نه یعنې سټرکچر یې څنګه د فایبر نه جوړ دي کنیکټیو ټیشو نو هغې ته فایبرس وایي کارټیلیجنس کارټیلیج دی ساینوویل کې کیویټي دی هغې ته ساینوویل کیویټي وایي دې درې واړو یو دوه پراپرټۍ به ولیکې لکه په فایبرس کې کیویټي موجود ده جاینټ کیویټي پکې ساري ایبسنټ ده په فایبرس کې او په کارټیلیجنس کې هم ایبسنټ ده اونلی په چا کې پریزنټ ده په ساینوویل کې ساینوویل جاینټ دی دا چې په هغې په منځ کې به کیویټي او ساینوویل فلویډ وي فایبرس باره کې دا بالکل امویبل دي لکه په کوپړۍ کې چې کم جاینټ دي هغه امویبل دي هغه هډوکي موومنټ نه کوي سلایټلی مویبل کارټیلیجنس دي لکه د ملا په مهرو په منځ کې چې دي هغه سلایټلی مویبل دي معمولی شانتي موومنټ کوي او فریلی موومنټ څوک کوي ساینوویل باره کې به ام سی کیو زیات کې چې دا په ټوله باډۍ کې د موسټ ابنډنټ چې دي ساینوویل دي دا یو تی شروع کو فایبرس جاینټ چې فایبرس جاینټ کې مونږ کم کیریکټرسټیک وي مونږ الریډي وي چې دا کنیکټیو ټیشو نه جوړ دي په دې کې جاینټ کیویټي نشته او دا اموبایل دي یا امویبل دي یعنی موومنټ نه کوي اگزامپل سکل او سیکرو ایلیک دا دواړه د اوس خیمه د سکل او سیکرو ایلیک یادو بسنګ د اف نه فایبرس او د اف نه فکسډ یعنی فایبرس فکسډ دي دا موومنټ نه کوي ها فایبرس جاینټ چې دي ډایګرام ته وګوره فایبرس یو اگزامپل مونږ سکل وي د سکل د سوچرز چې دي د هډوکو په منځ کې چې دا کرښې تا ته ښکاري دا جاینټ دي او دا سوچر ورته م وایي او فایبرس جاینټ ورته م وایي دا
مویبلی یعنی دا موومنت نه کراوي. نو څه سټوډنټان به سوچ کوي چې دا مویبلی نه بیا دا فکس پیدا کېده ولنه یعنی پوره یو وډو کې ولې نه پیدا کېدو د دې جاینټ پکې څه ضرورت و. د دې جاینټ پکې ضرورت دا و چې دا د مور د فارم فایده مني یعنی د پیدایش په وخت کې ماشومانو ته فایده ورکوي مور ته ډیلیوري پروسس اسانه ځکه چې دا کوپړی ښه لږه وړه شي. او دویم نمبر دا به ګروت کوي که یو سایز پیدا کېدی نو غټ سایز خو پیدا کېدی نه شو لکه د غټ کس سر چې دا به څنګه پیدا کېږي نو ماشوم سر پیدا شي نو بیا غټېږي نو چې غټېږي نو دا جاینټ دی په منځ کې نو هغه ګروت الاو کوي ادروایز دا به فکس شو. نو یو اگزامپل مونږ فایبرس جاینټ وي بل سیکرو ایلیک چې دی هغه اگزامپل دا دی دا سیکرو ایلیک جاینټ دی یعنی کم سیکرم چې دی د ملا هډوکې دا چې لاندې اخیری سر دی که نه کاکسیک نه باز سیکرم او د ایلیک دا پورشن دی د کاکسیک بون د دې په منځ کې چې دلته راکم جاینټ دی که نه دې ته څه وایي سیکرو ایلیک جاینټ دا فکس جاینټ دی یعنی دا موومنټ نه کوي. په دې کې یو بل جاینټ هم وایو په دې هډوکي کې هغه موومنټ کوي سلایډ یو مونږ دا ووایو. دویم نمبر وایو کارټیلیجینس جاینټ. کارټیلیجینس جاینټ الریډي زموږ په سمجھ کې څنګه راغی چې دې کیریکټرسټیک دا دی چې په دې کې کارټیلیج دی نو دا سلایټ موومنټ الاو کوي سلایټ موومنټ پاسیبل دی جاینټ کیویټي پکې نشته او کارټیلیج پکې پریزنټ دی. دا درې کیریکټرسټیک په یاد کړئ. د ورټیبرې په منځ کې دي او پیوبیک سیمفیسس دا دوه دي. ها د ورټیبرې په منځ کې کوم جاینټ دي او پیوبیک سیمفیسس دا دواړه اگزامپل دي د کارټیلیجینس جاینټ. دا به څنګه یادو کارټیلیج نه به یاد کو کیری سلایډ موومنټ. کارټیلیج چې کنه بون چې هغه پوره موومنټ کوي او باډی کې کارټیلیج سلایډ موومنټ کوي نو دا سلایډ نه به یاد کو چې کارټیلیجینس چې هغه کې سلایډ موومنټ دي. ډایګرامیټیکلی کارټیلیجینس جاینټ چې وګورو نو هغه دا دی لکه د ملا د مهری دی کارټیلیج چې ته وایي که نه دا کارټیلیج سوري دا ورټیبرې چې ته وایي د ورټیبرې په منځ کې داسې ډیسک دی او هغه ډیسک د څه نه جوړلی انټر ورټیبرل ډیسک چې دی هغه د کارټیلیج نه نو کارټیلیج څه کوي سلایډ موومنټ الاو کوي. صحیح د ایگزامپل شو د کارټیلیجینس جاینټ. بیا پیوبیک سیمفیسس چې کوم دی د دوو کاکسیک بون په منځ کې دا یو غټ کاکسیک بون دی او دا بل کاکسیک بون دی. د دې په منځ کې چې دلته یو خاص دا کارټیلیج دا تخکاری د دې کارټیلیج کار څه دی دې ته پیوبیک سیمفیسس وایي او دا جاینټ چې کوم دی دا سلایډ موومنټ کوي. سلایډ موومنټ فایده دا چې ډیورینګ برث دا لږ وایټ کیږي که نه فیمیل کې دا لږ وایټ کیږي نو د دې د وجې دا سلایډ موومنټ الاو کوي. بیا نیکسټ موږ ساینوویل جاینټ وایو. ساینوویل جاینټ دریم قسم دی کوم چې فریلی موویبل جاینټ دی. د ساینوویل دا سټرکچر چې دی دا لږ په تفصیل ځکه ووایه چې یو خو د دې ام سی کیوز راځي وایي د فالوینګ پارټس په ساینوویل جاینټ کې شته او که نشته نو چې تا ته هغه راځي. په دې ساینوویل جاینټ یو د موسټ ریپیټیبل او فریکوینټ ابنډنټ جاینټس دي په باډی کې. په دې کې دوه بون دي ګوره بون نمبر 1 دا شو بون نمبر 2 دا شو نو دا دوه بون چې په کوم ځای میلاویږي که نه هغه پوینټ ته مونږ څه ووي جاینټ ته مونږ ووي. نو دا جاینټ ساینوویل ځکه دی چې په دې کې دلته پکې ساینوویل ممبرین دی او پای کې دلته فلویډ دی او هغه فلویډ نوم څه دی ساینوویل فلویډ. نو هغه ام سی کیوز چې کور کوي نو بیا به دا پارټ ټول ګوري. یو په دې کې لیګامنټس لیګامنټس دي ته وایي چې دا یو بون د بل بون سره کنیکټ کوي نو د پاسه دا لیګامنټ دی. په دې کې ساینوویل ممبرین دی دا ریډ کلر کې چې تا ته ښکاري او کیپسول یو ته ویل دی ارټیکولر کیپسول او جاینټ کیویټي ده پکې دلته کیویټي ده او پای کې فلویډ دی هغه فلویډ دلته نه دی لیکلي خو ته ساینوویل فلویډ ته ولیکه دا ساینوویل جاینټ شو. دا درې مونږ ان د بیسس اف سټرکچر ته سمجھاو کړو. ساینوویل جاینټ ما خو سمجھاو کو دلته کیریکټرسټیک بیا ریپیټ کړه چې جاینټ کیویټي پکې پریزنٹ تا ساینوویل فلویډ پکې پریزنٹ او فریلی موومنټ کوي. ها ساینوویل د اس نه ساینوویل اوغه سموث موومنټ د اس نه سموث موومنټ ها دینه به یادو فریلی موومنټ کوي. کمپوننټ څه دي ورغه کمپوننټ دا دي ماته ته ام سی کیو سکیم راځي کنه ارټیکولر کارټیلیج دی پکې ساینوویل ممبرین دی پکې ساینوویل فلویډ دی او لیګامنټس دی. لیګامنټس هر هغه پارت وي چې هغه بون د بون سره میلاوي. د دې اگزامپل شولډر دی ایلبو دی نی دی هپ دی دا د جاینټ دی کوم چې فریلی موومنټ کوي. میموري ټیپ د دې سره د اس نه ساینوویل جاینټ به سموث موومنټ کوي. ها دینه به مونږ یادو. اوس د دې ساینوویل سوري ټایپس of joint based on movement function په بنیاد د مخکې هم د structure په بنیاد وی چې د څه نه جوړي اوس مونږه د موومنټ په بنیاد وایو چې څومره موومنټ کوي extent of movement په بنیاد باندې دا مونږه وایو. نو immovable joint دي slightly movably او freely
موویبل الریډي دا کنسپټ زموږ کلیر شو چې ام موویبل نو هغه به موومنت نه کوي کنه لکه پسکل کې چې دی سوچر یا سیکرو ایلیک جاینټ مونږ وي بل سلایډلی موویبل چې دی هغه بل لیمیټډ موومنت کې ډیر کم لکه ورټیبرې په مینس کې چې افریلی موویبل لکه ساینوویل چې مونږ وي هغه وایډ موومنت کې او شولډر او هیپی په دې کې باندې خطا کېږي دا کلاسیفیکیشن فریلی موویبل که ساینوویل له خپل ته مونږ ان د بیسس اف سټرکچر ویلو دلته ان د بیسس اف موومنت یا فنکشن په بنیاد باندې دا مونږ ډیوایډ کړو types of joint based on movement دلته ډایګرامیټیکلی دا ته خودلم دی چې ام موویبل چې دی کنه دا اولنی نمبر دا یم موویبل لکه دا سوچرز چې دی په سکل کې دویم نمبر چې سلایټلی موویبل لکه دا چې په انټر ورټیبرل ډیسک کې دی او دریم نمبر فریلی موویبل دی لکه دا اډو کې د دې شولډر دا خل شولډر جاینټ چې دا فریلی موومنت کراوي types of synovial joint وز د synovial joint چې موږ وی کنه دا موست ابندنت په باډي کې خدای یو قسم نه لري د شپږ قسمونه دي ستاسو کتاب کې درې قسمونه دا وړاندې لیکلي اف اس سی کې چې دا درې د خامخا راځي synovial joint کې نمبر 1 هین joint دی ball and socket ته پایوټ ته دا درې په کتاب کې دي او gliding saddle او نمبر 6 چې دی کانډیلایټ joint دا د synovial قسمونه دي آسان الفاظ د تخیمه چې څنګه وراستا یادېږي نو نمبر 1 په شروع کو چې هین جاینټ کنه دا هین جاینټ اگزامپل چې دی هینج قبضه ته وي دا دروازه چې کولویږي بنديږي بری کې د سایډ ته یو قبضه ده هغه قبضه په ټو موومنت کې ډایرکټ سوري په ون پلین کې یا په ون ډایرکشن کې موومنت کوي نو دا شانوم هین جاینټ دی چې کوم په ون ډایرکشن کې موومنت کوي کنه هغه ته مونږ وایو دا هین جاینټ دی اگزامپل ایلبو دی د نی دی او د فینګرز کې چې دی دا هین جاینټ دی move in only one direction دا MCQs بیات کې خاطر صرف په یو ډایرکشن یا په یو پلین کې موومنت کوي لکه بینډینګ کوي او بیا ایکسټنشن کې دې ته فلیکشن وې دې ته ایکسټنشن وې دا ټرمینالوجیز بدن نزد کو لکه بینډینګ بکې او ایکسټنشن بکې سټریټ کیږي با اگزامپل په ډیلی لایف کې خود ډور هنج مې دته وي او کی پوینټ چې پکې خامخا تعالی په زور دی دا ون پلین موومنت دا ډیر زیات امپورټنت MCQs دي چې ون پلین موومنت کې څوک موومنت کوي هغه هین جاینټ موومنت کوي دویم نمبر دا د هین جاینټ اگزامپل لکه دا ستا فیمر دی په خپه کې نی جاینټ د تخی کنه او دا نی کیپ ته پټه لاچي ته اړو کې پرې زنګون د پاسه چې دی اړقېږي چې ته نی کیپ وي او لاندې نه اړو کې چې ټي بي په منځ کې دا جاینټ چې جوړ شوی دی د نی جاینټ دی او د اگزامپل د هین جاینټ دی یعنی خپل سي سټریټ کې کولويږي او بیا د سي بنديږي په یو ډایرکشن کې دویم نمبر بال اینڈ ساکټ ته ګوره د نوم نیم پته لګي چې د سی په یو بالي او هغه به په یو ساکټ یو کپ غوندېږي کې موومنت کوي حضرت د یو لاس نه ساکټ جوړ کوم دی بل نه بال نو دا به سی موومنت کوي صحیح ده دا په کوم ځای کې د شولډر جاینټ د اگزامپل له د بال اینڈ ساکټ او هپ جاینټ ته موومنت د کین مو ان آل ډایرکشن په هر ډایرکشن کې دا موومنت کراوي یعنی دا هین جاینټ په شان په ون پلین کې نه خو په هر ډایرکشن کې موومنت کراوي up and down او side to side او rotation می هر ډایرکشن پکې انوالو اگزامپل په ډیلی لایف کې دی بال فټینګ انساید ا کپ یو کپ کې چې بال فټ کیو هغه ته هر طرف ته موومنت ورکای دغه کی پوینټ چې یادولي موست موویبل جاینټ ان د باډي په باډي کې ډیر موویبل جاینټ چې ډیر حد پورې چې روټیشن کې اپ ډاون ا سایډونو ته زی هغه بال اینڈ ساکټ جاینټ دی دته وګور بال اینڈ ساکټ ته دا هپ جاینټ چې کوم دی دلته دا بال اینڈ ساکټ دی دا یو د سپشان کار کوي د ساکټ پشان او دا بلو پکې بال لګیدل دي او دا په هر طرف باندې تر خپل موومنت کوي یو د مخې من نیو هغه د مخ په وي ته کنفیوز کېږم نی څه شي دی نی د هین جاینټ اگزامپل لیکه او شولډر چې دی دا پاسانه شولډر دا هر ډایرکشن ته کوي نو دم بال اینڈ ساکټ دی صحیح دا هینج نه دی هینج می دا وي پلاس کې کنفیوز نشي پایوټ جاینټ دریم نمبر پایوټ ته ما چې په کتاب کې تا کنه د روټیشن نه یاد وا د پایوټ په کوم ځای کې بټوین اټلس اینڈ ایکسس ورټیبرا C1 او C2 چې دی د C1 د دې نه یس موومنت نه یاد کړل دا موومنت چې مونږ کو د C1 د وجې او دا مونږ د C2 د وجې کو د یو ته اټلس وي د یو ته ایکسس وي د اټلس او د ایکسس په مینس کې چې په گردن کې کوم ورټیبرا دی هغه الته کوم جاینټ ته د دوړو هغه پایوټ دی ها د موومنت علاوه خو روټیشن الاو کوي اگزامپل ان ډیلی لایف کې سره لکه دا نو چې مونږ وایو کنه نو ای روټیشن دی کی پوینټس الاو روټیشن ها پایوټ جاینټ تصویر وینا پنیک کې دا پایوټ جاینټ دی C1 او C2 نو ګوري دا روټیشن د سی روټیشن او بیا د سی روټیشن الاو کوي صحیح ده C1 او C2 یعنی د دوه ورټیبرا په منځ کې چې کم جاینټ دی
سلورم نمبر ګلایډینګ جوائنٹ ته ګلایډینګ د سلایډینګ نه یاد وکنه نو ګلایډینګ اگزامپل ریسټ او انکل بون دي یعنی په خپل کې کوم انکل او په لاس کې دا ریسټ بون چې دی کنه د اگزامپل د سره په ریسټ واړه واړه دی هغه نه د دې ریسټ او د دې اډو کې تم سایډ ته چې دی په منځ کې چې کم دی هغه ګلایډینګ دی بون سلایډ اوور ایچ ادر د اډو کې په یو بل د پاسه سلایډ کی لایک ټو فلیټ سرفیسز په کامن لایف کې ته ویل شي ټو فلیټ سرفیس څنګه سلایډینګ کوي د سیدا سلایډینګ کوي ها لګ موومېنټ الاو کوي دا ګلایډینګ پنځم نمبر سیډل د دې ګوتې سره یادوه دا کومه ګوته ده تم په تم کې د اډو کې په خاص قسم پوزیشن باندې دي تصویر مانه دی راغستې خو د تم چې دی دغه موومېنټ کین مو ان سیورل ډایرکشن ګوره دا په سیورل ډایرکشن کې خاص طور مختلف د ګوتو را سرونه ټچ کوي دا ځکه چې د دې د لاندې دلته شیپ د جاینټ داسې جوړلې چې دا دې ته سیډل وي دا په ملټیپل ډایرکشن کې الاو کوي امپورټنس الاو د تم ټو ټچ د ټیپس اف ایچ فنگر د هر فنگر ټیپس دا سکه ټچ کوي کی پوینټ چې دی کنه دا د تم نه یادونه بس تم یادوه تم به سیډل د تم ته دویم نوم سیډل وي ځکه ام سی کیوز همیشه د تم را سیډل راځي کانډیلایټ جاینټ شپږم نمبر دی دم په دې ریسټ کې دی او د دې موومېنټ چې دی نو دا ټول قسمه موومېنټ کوي فلیکجن ایکسټنشن ابډکشن ایډکشن او سرکمډکشن خیر د ایکسټنټ اف موومېنټ زه تاسو ته سمجاوم د دې ډیفینیشن یا لیمیټیشن چې دی کې نټ پرفارم فل روټیشن نه کراوي لکه چې ګول ګرځي خو دا هر څه کوي ښه باقي او دا په کوم ځای کې دی اگزامپل په ریسټ کې دی په دې کې صرف روټیشن نشته دا اگزامپل یادوه چې مو ان آل ډایرکشن بٹ ناٹ روټیشن نه دی کویک کمپیریزن ټیبل چې د دې کو کنه نو ما دا تاسو ته وی چې هند جاینټ بارا کې مې چې په ایلبو کې دی او دا بینډینګ کوي او سټریټنینګ کنه دا ډایرکشن دی بال اینڈ ساکټ په شولډر کې دی او دا په ال ډایرکشن کې کوي پایوټ په نیک کې دی او روټیشن کراوي ګلایډینګ چې دی په ریسټ بون کې دی او سلایډینګ په یو بل د پاسه سلایډینګ کراوي سیډل په تم کې دی سیډل د تم سره ما یاد کړه کنه سیورل ډایرکشن کې موومېنټ کانډیلایډوم په دې ریسټ کې دی واړه اډو کې دی مین ډایرکشن روټیشن کې نشته واړه کم اډو کې چي دي ایزی میموري ټریک د دې چې یادای نو د هنج نه ډور یادوه کنه پته لګي هنج ډور د ډور په ون پلین کې موومېنټ کوي کنه بال اینڈ ساکټ شولډر نه یادوه پایوټ د پاره نو وای جو یادېږي ورته ګلایډینګ سلایډینګ سرفیس دی په یو بل د پاسه کنه دا د ریسټ چي دي او سیډل تم یادوه دا مې ته مخ کې وی کانډیلایډ ریسټ وذ اوټ روټیشن ریسټ هو وداوټ د روټیشن وبکنه د ریسټ دا نو ټول موومېنټ چې کانډیلایډ جاینټ د وجې دي واړه اډو کې دي پکې ها هغه نوم سره کارپل بیا وی کانډیلایډ فار اف سی سټوډنټ سر ریمبر کی هنج ون ډایرکشن سره یادوه بال اینڈ ساکټ سره ال ډایرکشن پایوټ روټیشن ګلایډینګ سلایډینګ د سیډل تم موومېنټ کانډیلایډ ریسټ موومېنټ د دې ټیبل تاسو بیا په شارټ کټ خې د فایبرس اگزامپل ویل موومېنټ کنه د کارټیلیجینس ساینوویل هنج بال اینڈ ساکټ شولډر کی پایوټ نیک کی روټیشن دا ټیبل هم یاد کړئ سکرین شاټ واخله الته فلیکجن ابډکشن دارالنو تاسو چې دا سدي کنه دا تاسو نوم چې رینج اف موومېنټ دا مونږ په دې چپټر کې استعمالو یو ټکی دی فلیکجن به مونږ دې ته وایو کنه چې دا ډوکې نږدې راځي او دا انګل وړه کیږي دا انګل چې څومره ډیره وړه کیږي نو موږ به دې ته فلیکجن وایو خو که دا بیا واپس ځي نو موږ به دې ته بیا ایکسټنشن وایو او ابډکشن او ایډکشن دا به دې ټکي نه یادو که دا مین ایکسس شي د باډۍ امیجنري لاین دی که نه دې سره دا لاس پروت یو دا لاس ته رسي اوچت کې بری بوځي د مین ایکسس نه ویځي نو موږ وایو دا ابډکشن دی او که دا ته واپس ایډ کوي د باډۍ سره که نه نو موږ وایو دا ایډکشن دی ګورئ ابډکشن او ایډکشن روټیشن څه ته وایو اراوند د ایکسس نه چې ګرځي دا روټیشن او سرکمډکشن چې دی که نه دا اگزامپل پکې راځي او لږ ګران غوندې دی دا سرکولر موومېنټ دی دا لیم نه دی دا که داسې لرې ونیسي داسې موومېنټ ولا د لرې نه ورکوي که نه دلته چې کوم جاینټ کوم موومېنټ کوي دې نمونه موومېنټ ته موږ څه وایو سرکمډکشن سرکولر موومېنټ اف لیم د خپو ما د لاسونو مخه مو یور ارم ان ا بیگ سرکل په بیگ سرکل کې چې داسې لاس بوځي او کوم جاینټ د وجې نو هغه سرکمډکشن دی دا ټکي مې تاته آسان شو فلیکجن ایکسټنشن ابډکشن ایډکشن او روټیشن او سرکمډکشن بیا دې ته ګوره دا په یو ټیبل کې مو ویلي چې فلیکجن سره انګل پکې ډیکریز کیږي او ایلبو بینډ کیږي په ایکسټنشن کې انګل انکریز کیږي
او straight کیږي. په abduction کې away زی د باډی نه لاس ساید وایز کنه او adduction a double d نه addition نه یادوي دا باډی سره واپس ایډ کیږي موټ ور د باډی. او روټیشن ټرن اراوند د ایکسس چې ټرن کیږي کنه د روټیشن وي. سرکمډکشن سرکولر موومنت وي کنه خو په بیگ سرکل د خبرو سره یادو کوه د آرمز یا د لاسونو خپو. دا ګولډن ټریک تر دې نه دا یادول شي کدا په بورډ په پیپر کې د شارټ کوېسچن راځي نو ته به دا ټکی یاد اف ای 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 آر سی کنه د فیر نه یاد کا د اف نه فلیکجن شو او د اف نه فلیکجن د اف نه فولډ کنه دا فولډ کی فلیکجن څه د وش د لاس پکې د فولډ شي د ای نه ایکسټنشن د سي ایکسټند کیږي. ابډکشن اویزي د ای نه او اډکشن ایټ کولی بیا واپس روټیشن روټیټ کولی او سرکمډکشن په سرکل کې په بیگ سرکل کې چې موومنت کوي. آسان دی. په تصویر کې دا ټول خیمه چې یو تصویر ته وګوري او د جاینټ ټوټل ډایګرامیټیکلی دا وګوري. لومبه موږ فایبرس جاینټ وی کنه دا اوس هغه ریوایز کیږي چې فایبرس جاینټ موږ په کوم ځای کې ویلې و ایگزامپل یې دا سوچر وي په سکل کې چې دا سوچر دی. دویم کارټیلیجنس موږ وی کم چې انټر ورټیبولر ډیسک دی سلایډ موومنت الاو کوي دا ایم مویبل دی. او دریم نمبر ساینوویل موږ وی دا فریلی موومنت دی. ها د دې بیا نورم ډیر شي قسمونو د ساینوویل سټرکچر ما د توې چې په دې باندې بلک ډیټیل ګوري چې دوه بون دی پکې او کیویټي دی پکې ممبرین دی پکې ساینوویل فلوئډ دی پکې. ټایپ اف جاینټ اند د بیسس اف موومنت موومنت څه خو فنکشن چې سلایډ موومنت کوي ک ایم مویبل له ک فریلی مویبل له نو دا وړومبه موږ ایم مویبل وی په سر کې دوی موږ سلایډ موومنت او فریلی مویبل. بیا موږ د دې ساینوویل د فریلی مویبل چې د ایگزامپل ډیر شي ټایپس وی. نمبر 1 هین جاینټ د قبضه پشان. دویم نمبر بال اینڈ ساکټو کنه او دریم نمبر پایوټو روټیشن چې کوي. بیا ایټلس اینڈ ایکسس د دوه ورټیبرې نوم دی دا په مسکیوس کې راځي ډیر واړی ځکه خطا کوي چې د کې پی په بورډ کې شته نه ایټلس او ایکسس. ایټلس د وړومبه C1 ورټیبرې دی وړومبه زموږ ورټیبرې چې شروع شي دي سروایکل وړومبه ته C1 وي بلې ته بیا C2 وي. دا C1 د یس موومنت لپاره ریسپانسیبل ده د نو موومنت لپاره دا C2 یا ایکسس ریسپانسیبل ده. بیا نی جاینټ باره کې مې وی چې ایگزامپل د هین جاینټ د هپ جاینټ چې دی هغه د بال اینڈ ساکټ ته او نیک جاینټ چې دی هغه د پایوټ ته. دا ټول چې دی دا ډایګرامیټیکلی ته ما سو خو دو دا مې ته خو دو ښه ډایګرامیټیکلی. اوس نیکسټ دی کویک ریویژن کو. کویک ریویژن د سو فایبرس جاینټ فکس دی دا خبره مونږ یاد کړه. کارټیلیجنس سلایډ موومنت الاو کوي. ساینوویل فریلی موومنت کوي. هینج ایلبو ایگزامپل له. بال اینڈ ساکټ شولډر پایوټ نیک د یس موومنت لپاره ایټلس او ایکسس د نو موومنت لپاره. highly yield indicate quantum دغه چې ارترالوجي څه ته وایي study of joint ته وایي. fibrous joint immovably slightly movable joint چې دی cartilaginous joint دی. freely movable joint چې دی هغه synovial joint دی. shoulder most movable joint دی. ډیر movable joint چې په باډي کې هغه shoulder دی. synovial fluid د څه لپاره دی in order to reduce the friction دا friction reduce کی دی باندې MCQs هم دی. a pivot joint allow rotation pivot joint د څه کوي rotation allow کوي. اوس په دې باندې ما امپورټنت MCQs دغه کړي دي بس تاسو به پړاوي او جواب مخکې ورکوا زید لمبیا جواب را کوم لکه which type of synovial joint allow movement in only one plane. په یو پلین کې چې کوم کوي کنه دروازه ځانته یاد کا په یو پلین کې نو هغه کم جاینټو ته دا ټول پړاو کا پایوټو کا بال اینڈ ساکټو کا هین جاینټو کا کانډیلایډو هین جاینټو. The movement of turning the head from side to side is mainly possible due to the head the movement this is side to side the sada wajhi ki pivot kana answer pivot joint the third MCQs the which joint is considered the most freely movable joint in the human body. Most was dairy peri movie kana shoulder joint. Synovial fluid primary function the synovial fluid primary function so which is reduce ki friction. Which movement decreases the angle between two bone the دو bone په مینس کې angle څوک decrease کوي د دو bone په مینس کې د movement څه وي extension کا rotation کا flexion کنه کا circumduction. Moving the arm away from the midline of the body is called the midline the body نه چې away ځي کنه نو هغه څه وي abduction. Which of the following joint does not allow rotation rotation څوک نه allow کوي
مونږ ویلو کنه بال اینڈ ساکټ کا پایوټ کا کانډیلایټ کا هیپ جاینټ کانډیلایټ circumduction is best described as circumduction کی څه کیږي sliding movement کا circular movement کا rotation circumduction کنه وایا circumduction کې ډیر سو circular movement of limb ما وی د خپو یا لاسونو کنه limb ټکي چې په راځي circumduction یادوا which synovial joint is found at the base of the thumb دلته د thumb کوم joint او synovial ما وی د ګوتې سره thumb سره یادوا کنه saddle intervertebral joint are classified as intervertebral joint چې دي د ملا د مهرو په منځ کې هغه څه دي cartilaginous option پکې شته او which movement occur when fingers are brought together after being spread apart دا ګوره important MCQs دي چې ګوتې د سی کنه او ته د سی نږدې راوړي دا کم دی دا اکسس طرف ته راځي کنه نو اډ کیږي سره نو adduction atlas and axis vertebrae form a ball and socket hinge pivot pivot د چا د وجې د دې د وجې ها 13 MCQs دی which of the following structure is not a component of a typical synovial joint په دې کې یو دی هغه synovial joint نه دی دا غي کمپوننت نه دی پارټي نه دی ما وی کنه د MCQs راځي ته کمپوننت یاد کړ synovial membrane پکې وو synovial fluid پکې موجود joint cavity پکې وو intervertebral disc پکې نو circumduction is a combination of په دې کې ډېر شي کمبینیشن وکنه د روټیشن نه علاوه نو هغه څه فلیکشن ایکسټنشن ابډکشن او اډکشن ا نمبر 15 وی a person raises his arms sideway to shoulder level this movement is یو کس هغه خپل لاس د سیبر وړي نو دې ته سوای اوی وړي کنه ابډکشن which joint permit movement in all planes including rotation کم joint ته چې هغه په ټول هر طرف ته موومېنټ الاو کوي هینج جاینټ دی کانډیلایټ دی بال اینډ ساکټ دی The study of joint is called arthrology. Which joint type is present between the carpal bone of the wrist? The wrist د carpal bone په منځ کې دا واړه بون چې دي د دې په منځ کې کم جاینټ دی ما ته وی یادوي ګلایډینګ کنه The movement that increases the angle between two bones is called because the bone di dua or the angle is increased kai away di ta so extension. Which statement about synovial joint is correct? Synovial joint bara ki kam yo correct they are immovable galat they lack a joint cavity galat they are freely movable joint sahi they are free movable joint دا رینډ انډیکیټ یو چیلنجینګ کوېسچن دی اوس پرې پته ولګي خار دی انسر که چاله مورغه نو انسر ولیکا تاسو اکثر د یوټیوب د نوم بدلی نو خپل نوم سره ولیکا چې زه بیا نوم وایم چې چا ټیک کړل which one of the following movement is possible at the wrist joint but not at the elbow joint چې په wrist joint کې کنه د سی موومېنټ وایا او هغه موومېنټ په elbow joint کې نشته چې په دې elbow joint کې نه په دې کې دې کوم ډېر موومېنټ دی کوم کنه کم یو په دې کې دی په دې کې نه دی flexion extension circumduction adduction دا ماته وې او بیا به زه ولیکم دا ماته ته MCQ زوم پوره کړه دا انسر به ته وې دا یې نو اوس مونږه تاسو په تفصیل دا لیکچر درکو خاص طور په دې د دې اډوکی واپس د کې MCQ د جاینټ باره کې تاسو ته نور لیکچر کتو ضرورت نشته که په غور هم دا ووري دا د امپورټنت سکرین شاټ دی واغسته یو فولډر دی ول جوړ کو د ټاپک نوم لیکه جاینټ سره ریلیټډ دا ټول MCQ شي بس دې کې د بل کتاب ضرورت نه راځي ته ډېر کتابونه ځان ته مګ د کنفیوز کیږي نه په فزیکلی کوم کتاب ټیچر وایلی کاغه نوٹ یو کار سي یا تا غند کړي او لیکل دي کړي یا د نوٹ بک جوړ کړي یا د نوټس لیکلي یا د زما نوټس لیکلي بس نوٹ ځان تک دا اوس دا ان انډیکیټ نو کوشش کو ډېر نه ډېر ویډیو او ممکن خو بنې وس ټول ویډیوز یا ټول لیکچر کور کول او میکسیمم کوشش کو چې روزانه بنیادونه باندې غټ لیکچر کور کو او غستا فائدہ وکي او تعالی MCQ ورسره په یو ځای وکي خو چې دا لیکچر به ما سره جوړ کړی نیکسټ لیکچر پورې اجازه راکړئ الله حافظ